نن درته محترمو په دې کلیپ کې د وظیفې هیمه دواړه وظیفې ډېرې زیاتې د کمال دي. یوه وظیفه دا سره محترمو د رنج غم د مصیبت نه پریشانو نه د نجات دپاره بهترینه وظیفه ده. څومره تا ته مسایل دي، څومره مشکلات دي، د هغې د حل دپاره د ټولو نه زیاته پاورفل بهترینه وظیفه ده. او دویم وظیفه محترمو د رزق د سیوا کېدو او دغه رنګې د حفاظت دپاره. څوک دا وایي چې الله پاک دې زما رزق ډېر زیات کړي او دغه رنګې الله پاک دې زما په دنیا کې حفاظت وکړي. تاسو یقین وکړئ محترمو دواړه وظیفې سحر کوئ او دغه رنګې ماښام کوئ. تاسو به د دې وظیفو ثمرات، د دې کرشمات، معجزه، د طاقت دا په خپلو سترګو باندې وینئ. څومره کتونکي چې دا وظیفه ګوري دې ټولو ته د دې وظیفې اجازت دا شته دی. تاسو دا وظیفه وکئ په اخلاص باندې، د زړه په توجه باندې. انشاءالله العزیز بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو تکالیف څنګه ختموي، ستاسو مشکلات څنګه حل کوي، ستاسو حاجت څنګه پوره کوي. دغه رنګې د رزق معاملات، د پیسو کاروبار دا و تمام محترم الله پاک په ښه طریقې سره محترم دا به حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، زموږ چې نن کومه وظیفه ده نو دا د رنج، غم، د تکلیف د دې د ختمولو وظیفه ده. څومره چې په تا باندې مشکلات راځي همدا نن وظیفه وکړه، ستا مشکلات دا به ختمېږي. الله پاک به ستا د غیب نه محترم امداد وکړي، ستا به حاجت پوره کېږي، ستا به هر قسم مشکل، تکلیف، درد او ختمېږي. که دا تکلیف تا ځان ته په خپله احساس کړی وي، بعضې خلک داسې ناشنا غونته وي، په زور ځان ټینشن وکړي، په زور ځان په زور باندې کار ګوري. نو که د خپل لاسه تکلیف وي یا دغه رنګې د بل چا د لاسه تا ته تکلیف وي، غم وي، مصیبت وي، انشاءالله العزیز الله پاک به حتمي محترمه دغه غم، دغه درد دا کو دشمن یاروي، دا کو محترمو د رزق یاروي اسنه کم نشي، دا کو د دیاړۍ د نه میلاوېدو وي، دغه رنګې د نوکرۍ د نه میلاوېدو وي. دومره ناشنا وظیفه زموږ لومبئ او فوض امري الی الله. ما خپله معامله، ما خپل کارونه الله پاک ته سپارلي دي. څومره ښکلې خبره ده چې کله ته دا وظیفه کې سوچ کې براولي او فوض امري الی الله. ما خپله قصه، خپله معامله، خپل کار روزګار الله پاک ته سپارلی دی. ان الله بېشک الله پاک بصیر بالعباد خپلو بندګانو لره ګوري. څونه بندګان دي؟ تمام تر تمام الله پاک ته راښکاري. دې په زړونو کې څومره حاجات دي الله پاک ته پته ده، دې څومره مشکلات دي الله پاک محترم پته ده. لومبۍ وظیفه د تکلیف د لر کولو، د غم د لر کولو، دغه رنګې د مشکل د لر کولو پاورفل بهترینه وظیفه ده. رښتینه کېږي شروع که وفوض امري الی الله. نوکري نه میلاوېږي دغه وظیفه شروع که. د رزق تنګسیا ده همدا شروع که. یره د خوف دی دا وظیفه شروع که. دویمه وظیفه داسې ده چې د رزق د وسعت دپاره الله پاک به دومره رزق درکړي چې حیرانېږي به ورته. د هر قسمه شر نه د حفاظت دپاره سحر و ماښام 101 پیرې یا 100 پیرې دا وظیفه څوک کوي، یا باسطو یا حفیظو، یا باسطو یا حفیظو دا کوي. مخکې وروسته د دواړو وظیفو نه څه ووایئ؟ تاسو درود شریف ووایئ.
انشاءاللہ محترمو تماشا کوي، رزق بر سوا کیږي، کاروبار بر سوا کیږي، روزگار بر سوا کیږي. یا باسطو اے پراہی روستن کیا، باسط پراہی دینے والا. یا حفیظ مطلب حفاظت کرنے والا، اے حفاظت کون کیا. نن سبا ګوره کنه د کور نمبر وځي واپس کور ته رانشي، کالج ته لاړ شي، سکول ته لاړ شي، جماعت ته لاړ شي، واپس کور ته رانشي. یا حفیظ په خپل ماشومانو ووایي، په خپلو سړو ووایي، سړي د پسان باندې وایي چې څوک د کور وځي په هغوی دې ووایي. تاسو یقین وکئ په خیر او عافیت سره او ښه په خوشحالۍ سره به کور ته راځي. نن سبا دور داسې راغلی چې د کور نه بهر ووتې بیا مشکله ده که کور ته واپس راشي. یا چا ویشته وي، یا بله مسله وي، یا بله مسله وي، یا بله څه مسله وي. 200 قسم له مسلې دي. الله پاک به ستاسو حفاظت کوي، ستاسو به نگراني کوي او رزق به الله پاک درکوي. تعالی د هر قسمه شریر د شر نه الله پاک ته بچ کوي. او دا لومړی چې کومه وظیفه وه، تمام تکلیفونه به الله پاک درکوي. د غیب نه به الله پاک ستا د رزق، ستا د مشکل انتظام به کوي، دا به حل کوي. محترمو کوشش وکړئ وظیفه په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.